صلاة تسبیح ما خولی تاسو تا بار بار صرف مختصر بدتا ہوئیم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خپل ترت حضرت عباس رضی اللہ عنہ تا دے ترو دا حضور پاک مبارک او دیر زیاد محبت وسرا دے خپل ترسلاتیم دا خلق محبتی یوزل حضرت عباس رضی اللہ عنہ راغی نو حضور پاک مبارک تے دا باز مرگرو نگیلا اکڑا وی دا اللہ رسول وی خلق زمونگا آغا سے خیال نساتا بعضی وقت انسان پذل کے چاہ خیال نہیں گیلا پیدا شی نو رسول اللہ مبارک پا ممبر باندے کے ناستا او خلقو تے اعلانو کو وی خلقا وی تاسو تا پتر چی تر دا پلار پزے عمو رجل سن وابیه دا سڑی تر پلار پزے باندی چاہ چی زمان تر خوشحالا کر دے خوشحالا کر چاہ چی زمان تر خپا کی گوڑے دے خپا کر او چی پیغمبر چاہ خوشحالا کنو اللہ خوشحالا کو چی پیغمبر چاہ خپا کنو اللہ خپا کر تو سپا خبر آدھا بدے آدھا پوری خبر آیا دشوا یوزل حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلانو که دا خلقو کورونه با جماعت تاو نو دا کوٹو دا دروازو با جماعت تا ناوی با جماعت تاوی دا غد ناوی جماعت تاوی نو چه باران بوشو نو آغا جماعت تا باو برات تاوی نو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اعلانو کرو وی میرا بانیو که ناوی بل طرف تاوالا ذکر جماعت تا برا دی خلق منس کئی و با جماعت کے ولاری ناوی مبل خواوالا نو خلقو ناوی بل طرف تاوالا لی نو چراغ دا حضرت عباس رضی اللہ عنہ دا حضور پاک دا تر داغا ناوا نیوارو لے نا حضرت عمر صاحب دا غصہ ورلا چیز خو امیر المومنین ایما او ما حکم کو او طولو دا ما خبر او ما نلا او اللہ قرآن کے اعلانم کئی کر یا ایوہ الذین آمنوا اتبعوا اللہ ورسولہ و اولی الامر منکم کہ دا اللہ تابعداری بکے دا اللہ دا رسول بکے او دا بادشاہ بکے حکم اسلامی بادشاہی نو دا ما حکم تابیداری و نشوا نو حضرت عمر صاحب سر لرگیو پاگی اغناو والا نوے غلو وی داولی نر لرگل داولی ناخوا کے نو حضرت عباس رضی اللہ عنہ تا چاوی چی ناوخ وی دا پا لرگیو والا وی غلو اغوی دا ناوا رسول اللہ مبارک مالا پخپل لگولی ما ذکر نظر کو دا حضرت عمر خبر پر سر سترگو خو ما چی دا کوٹا جوڑولا او دا ناومی کل لگولا نور حضور پاک مبارک پخپل راو خطا او خطا او لگولا او دی ناوی تے او لگولا دا ناوی را لپخپل مبارک لا چوی خوا دے دیتا مینا چی عمر سے پتہ لگی دا وی عباس تا ما تا وی ولینا دا ما سا غلطی اکڑا اگا ناو چه حضور پاک پخپنو مبارک اللہ سو اغیتا تو پڑی کڑی دی او اغیتے بیا خط خود دا وغی لگولی دا دا ما نسا غلطی وشوا ویرا شہادت عباس دا واپس لگل ما نا غلطی شوی دا نوی داو بلگا واپس وینا دا سے نکر نو حضرت عمر سے بوتے ٹیٹ شو ٹیٹر او حضرت عباس پخپلو گو دا پاسا سور کو او براو خی جدا ناو واپس لگا دا ردی صدا شو چه ماولی دا سی کردی نو اغی عباس رضی اللہ عنہ تا حضور پاک مبارک کو فرمائل وی اے عباسا اے زماتر یا عما تا تا یو تحفہ ندر یو ڈالے ندر یو بہترین شیدتا نخی دا سی شیدتا و خیمہ چه کستاد گناہونا دا دریاب دا زگم ری اللہ بیرتا معاف کی او ستا وارد او لوی او ستا پٹ او خکارا او زاڑا او نوی ٹول برتا خدای معاف کی وہ تیوی دا اللہ رسول ولی نوی خایا دا صلاة تسبیح ہوتا نبیہ و تا حضور پاک مبارک و فرمائل وی کروزانے کولی شن روزانے کروزانے نشی کولی افتہ کی اوزلو کا افتہ کی اوزل نشی کولی میاش کی اوزلو کا میاش کی نشی کولی نو کال کی اوزلو او کا کال کی نشی کولی پا عمر کی خوی اوزلو نو زی منگی رمضان کے تخصیص نشتا پا حدیثوں کے و منگی رمضان کے خلق دا ذکر خایو کہ پا رمضان کی دی صلاة تسبیحوں کو دام رہ ثواب شو لکا دا رمضان نا بغیر کی دی اویا کرتا کری دا گوری پا صحیح حدیث ثابت تی دیکھیں یو حدیث ننے دا حدیث و ناقدین و جارحین دا اغوین دا روایت ثابت تی
چې دی یو روایت کمزورې دی نو بعضې خلک په هغې ردونه کوي نه 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 ډېر مضبوط روایت دی په ډېرو سندونو باندې دا منقول دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم او تعامل د امت په هغه وخت نه اوسه پورې شروع دی دوه طریقې یې دي ترمذي شریف کې یوه طریقه خو هغه دا ده چې سړی دا هغه طریقه لږه مشکله ده زه به د عبدالله ابن مبارک کې کومه طریقه ده هغه مونږ خلکو ته ښایو هغه راته ووایو هغه یو پوټی لږ به تاسو ته ګرانه شي دا اسانه دا دی چې څلور رکعاتو نفلو نیت به وتړئ څلور رکعاتو نفل عام سړي څنګه نفل کوي نو چې کله سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غیرک وې نو پنځل لسکرته به سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر وې یو روایت کې پکې لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظیم راغلی دی الا بالله لیکن په اکثر روایتو کې دا نشته نو که یو ځل دې پکې وي حق دی ونه نوم پروا نشته سبحان الله اخره کې یو ځل پکې ویل شي نو خدا سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر پنځل بیا به اعوذ بالله وبسم الله قرات نمخ کې بیا به قرات وي نو د رکوع د تلو نمخ کې به لس کرته وي سوچ ولکه پنځل لس او لس پنځیش نو بیا چې رکوع ته لاړ شي لس به وي که د رکوع تسبیحات به مخ کې وي بهتره داسې ده کله نه وي د رکوع تسبیحات دا د هغې په ځای حسابېږي خو خیر د رکوع تسبیحات ته مخکې وایه نو لس ځله به ووایې څو شو پنځه دېرش نو چې د رکوع نه پاسې او سمع الله لمن حمده او ربنا لك الحمد وایې نو بیا به لس ځله ووایې په ولاړه څو شو پنځه څلوېښت نو بیا به په لومبۍ سجده کې پنځلس ووایې نو پنځه پنځوس شو که نه نو چې دواړو سجدو په منځ کې کښېنې لس کرته لس یو سجده کې لس دواړو سجدو منځ کې لس نو پنځه شپېته شو نو په دویمه سجده کې لس نو څو شو پنځه اویا نو چې بیا څنګه پاسې دویم رکعت ته نو په اول کې به پنځلس کرته ووایي بیا به بسم الله وي خپل قرات به شروع کړي بیا همغه زړه طریقه ده نو دا په څلورو رکعاتو کې 300 پوره کېږي حضور پاک مبارک ورته په خپله فرمایلو کې 300 ووایي او کدی کې سړی خطا شي او سجده سهو کوي نو هغې کې به نه وایي او که یو ځای کې سړي نه هیر شي لکه رکوع کې د نه هیر شو نو ورپسې چې بل ځای هغې کې شل ووایه ټیک شو خبره که اول کې هیر شو نو رکوع نه مخکې لس دي نو پنځلس او لس پنځېش پکې ووایه او شمېرې به یې پس نو بعضې خلکو لاس کې تسبیح ته ضرورت نشته چې نه لاس ته تړلي نو دې ګوتې له زور ورکوه که یو یو ګوتې له زور ورکوه او چې په ولاړه باندې د رکوع نه مخکې وې دا لاسونه دې کونډو سره وجنګوه دې زنګونونو سره نو یو یو ګوتې له زور ورکوه په سجده پروت دی نو دا ګوتې په لاسو ګوتې په ځمکه پرتې دي یو یو ګوتې له زور ورکوه د اسانه طریقه ده نو صلات تسبیح ورته وایي همدې ته چې تسبیحات دي پکې ښه نو دا به که خیر انشاءالله په کوم وخت کې چې نفل کېږي هغه ټیم یې کوئ سهار مانځه نه پس او مازدیګر مانځه نه پس یې مه کوئ او نور خطو نور پرېوتو د زوال وخت کې مه کوئ او باقي هر ټایم کولی شي او زنانو ته هم دا بیان کې ښه کوئ به انشاءالله یو بله طریقه هم د حدیث کې او خدا دا چې هغه لږه مشکله به دا تاسو ته لږه اسانه ده عبدالله ابن مبارک دا نقل کړې ده او ترمذي کې هم شته نو دا لږه بهتره ده نو دا به صلات تسبیح به انشاءالله العزیز وایې دا روجې قیمتي کې ثوابونه پکې وګټئ د الله ذکر پکې وکړئ درود شریف پکې ووایې د قرآن شریف تلاوت ډېر زیات ضروري دی وګورئ